نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. محترم مسلمانانو نارینه او زنانه اوریدونکو، اللہ رب العالمین ایمان کی خکلی خکلی او مزیدار صفات نخی او شعبے او څانګې پیدا کړی دي. د ایمان بعضی شعبے یا څانګې اړخونه شاخونه هغه داسې دي چې ایمان د هغې نه بغیر نه مکمل کېږي او نه پوره کېږي. ایمان نیمګړی، ناقصي، خرابي، کمزوری. یو د هغې نه صبر دی. صبر دا د ایمان پوره کوونکی عمل دی چې کله انسانانو کې راشي. ایمان د دوو خبرو نه جوړ دی، صبر او شکر کول. یعنی د الله رب العالمین د طرفه په هر حالت کې رضا او خوشاله کېدل، دې ته ایمان ویل کېږي. صبر د هغه نوم دی چې په خوله باندې او یا په اول ځل د دې کول ډیر سخت او تکلیف انسان ته ورکوي. خو د مؤمن هغه زندگی چې رڼا ورته پیدا کوي، د مؤمن هغه مرحله چې د اسمان دروازې ته کولاوي، د مؤمن هغه ساعت او هغه سخت او هغه تکلیف چې د الله رب العالمین د طرفه دته د قبلېدلو आवाज کیږي، هغه رستا او پس د صبر نه پیدا کیږي. صبر هغه استه چې ددنه په منډه کې بل هیڅ څوک نشي مخکې کېدلی چې الله رب العالمین چاته نصیب کړي. هغه لخکری دی، هغه فوجی دی، هغه عسکر دی، هغه مرګره دی چې شکست نه خوري. صبر هغه قلا ده چې دا نه نړیږي، مضبوطه ده، نه ماتیږي. په دې باندې څوک را ختلې نشي. نصر، مدد او فتح
دا د صبر سره تړلې ده. هر خوشحالي او هر نعمت د صبر نه وروسته ملاويږي. صبر هغه وسله ده چې په سترګو باندې نه ښکاره کېږي، او هغه مجاهدین او هغه فوجیان دي او هغه مرګري دي زما اوستا چې په سترګو باندې نه ښکاره کېږي. او د صبر اخیری مقصد هغه انسان ته کامیابی ورکول دي. او صبر د مؤمن په ایمان کې هغه رکن دی لکه د انسان په بدن کې چې سر دی، چې کله د انسان د بدن نه سر لري شي د انسان ختم شي په نش په مړ باندې حساب شي، دا د دې قابل شي چې په خاورو کې دفن او خښ کړي شي. چې کله د مؤمن په ایمان کې صبر نه دغه ایمان ناقص دی، نیمګړی دی، بے سره دی، بے نور دی او بے برکت دی. صبر ست ویلې کیږي. هر یو سړی وایي زه صبر کوم، زه صابر یم، زه صبرناک یم. دا صبر وایي ستا او څنګه به انسان کې پیدا کیږي؟ دا شی لوی نعمت د الله په نعمتونو کې چې کله انسان ځان کې راولي. صبر هغه اوچت اخلاق دي چې د دې د پاسه بل اخلاق نشتا. د دنیا ټول اخلاق د ټول د صبر نه راوځي او د صبر نه پیدا کیږي. که صبر ختم شي اخلاق به ختم شي، که صبر ختم شو زندگی به ختم شي، که صبر د انسانانو نه اوتلو ایمان د انسانانو نه ختميږي. حبس النفس على فعل شيء او تركه. صبر ستوي د الله رب العالمین د طرف یو کار باندې ځان مقررول، بندگی کول دې ته صبر وای. منځ کول، روزنی ول، په سخت ګرمۍ کې ذکر کول، د خپل مال راغستل، د الله په لار کې لګول، د خپل سر او وینه د الله لپاره شیندل او قربانول، امدغه ته صبر ویل کېږي. او ترکه او د ګناه نه ځان بچ کول دې ته صبر وای. د حرام خوراک نه ځان ساتل دا صبر دی. د ګناه مجلس ته نه ورتل دا صبر دی. د غلط خپلوانو او دوستانو نه بایکاټ کول دا صبر دی. هغه جامه چې الله او رسول منع کړی د هغې نه ځان ساتل صبر دی. نظر غلط نه استعمالول دا صبر دی. غوږونه د ګانو بجانو غیبتونو نه بند ساتل دا صبر دی. جمع چې دی د حرام او د غیبت د دروغو نه بندول دا صبر دی. صبر یوازې دا نه دی چې انسان به تعالی گزار درکې او ته به ته د بل مخور واړې. صبر د الله رب العالمین ټول بندگی او د الله رب العالمین ټول منهیات هغه څه چې الله او رسول منع کړی دي د دین ځان ساتل دي ته صبر وایي. خدا ابتغاء وجه الله عز وجل دا صرف د الله د رضا لپاره بدا کیږي. الله رب العالمین فرمای والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبر دیتا وای چې د الله د رضا لپاره وکړي شي. د صبر ډیر قسمونه دي. یو صبر دی د الله رب العالمین په بندګۍ کې وسیدل دي ته صبر وای. د ګناهونو نه ځان ساتل دا هم صبر دی. صبر د الله په مقدورات او هغه څه چې الله یې تاسو درپېښي او در رسیږي، مالی بدني هر قسمه تکلیفونه تاوانونه تقديري فیصله دي ته صبر ویل کیږي او په دې باندې برداشت کول. صبر هغه مهم عبادت ته چې الله رب العالمین تقریبا صدپاس سل کرته په قران کریم کې دا صبر ذکر کړی دی چې دا مهم او ضروری دی، اهم دی. په بندګۍ کې د مؤمن سره بهترین وسله ده، بهترین مرګره ده
او بهترین د کامیابی لار صبر او صبر دی. یو عالم دی ابو طالب المکی رحمه الله، هغه فرمایي اعلم ان الصبر سبب لدخول الجنة وسبب، هغه فرمایي وای صبر دا هغه لار ده چې انسان په جنت ته رسیږي. که صبر چا کې نو دا ور ته رسیږي، او چې چا کې صبر پیدا شدا به جنت ته ځي. وسبب النجاة من النار، صبر هغه لار ده چې د اوره به دې بچ کی. مونږ ته وړه خبره ښکاره کیږي، مونږ کې نشته دی او رکشوه دی د صبر، او زمونږ په معاشره کې مفهوم او معنی غلط راغلی ده. خلک صبر دی ته وای چې څوک تا ته کنځلې وکي او چا د کنځلو جواب ورنه کوي دا صبر دی، او یا چا سپېړه درکړله او تا ول جواب او د سپېړې جواب په سپېړه ورنک وای دا صبر دی. دا د صبر یو وړاندې جز دی او حصہ ده. صبر وای د جنت لاره او د جهنم نه د بچ کېدلو لاره، دا صبر دی. د الله رسول علیه السلام فرمای خفت الجنة بالمکاره وخفت النار بالشهوات. ای زما امتیانو د جنت نه غیر چا پیر تکلیفونه کړهونه مصیبتونه پراته دي. مؤمن به دغه اعمال کوي، صبر به کوي، تکلیف به برداشت کوي، د الله لپاره مجاهد سر قرباني، سخی د الله لپاره مال بلګي. مؤمن به د الله لپاره بندگی او عبادت کوي، ځان په جمعات کې وقف کوي، ځان په مدرسه کې وقف کوي، الله ته په سجده باندې پروتي، شهواتونه بزان ساتي. دې ته صبر وای، دا د جنت لاره ده. او بیا رسته هغه فرمایي وای اعلم ان كثرة المعاصي، ډیر ګناهونه چې د بندگانو نه راوځي او هغه ګناهونه چې انسانان ورته غورځي او انسانان پکې مبتلا دي، من قلة الصبر عما يحبون وقلة الصبر على ما يكرهون. ډیر ګناهونه ولې د انسانانو نه کیږي؟ وجه دا ده چې شهوت نشي کنټرولولی، نفس چې ته څه غواړي، د ژبې شهوت ته خبرې کول، دروغ ویل، غیبت کول، ځان مصروفه ساتل، دا ګناه ده. دا ګناه انسان ورته غورځي، صبر نشي کولی، دا ژبه نشي را بندولی. صبر په انسانانو باندې فرض دی، واجب دی، واجب فرضي عمل دی په انسانانو باندې. وجداده چې الله رب العالمین بار بار حکم کوي چې تاسو صبر ځان کې پیدا کړئ. اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة، مددونه به تاسو له د صبر او د منځ په ذریعہ باندې راځي. الله رب العالمین د بے صبرین منع کوي، فرمای ومن یولهم یومئذ دبره، څوک چې دشمن نه تختی او صبر پکې نه، دغه انسان کبیره ګناه کې اخته شعور ته به داخليږي. ولا تستعجل لهم واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے نبی داسې صبر وکا لکه اوچتو پیغمبرانو چې صبر کړی دی. ولا تستعجل لهم، تلوار او دغه شانتی جلدی مزان کې راوله. بعضی صبر اغا بدن کې راشي، بعضی په نفس کې راشي، بعضی د انسان په اختیار کې او شی د اختیار بهري. خو صبر بهترین صبر، اعلی صبر، اوچت صبر هغه دی چې انسان په خپل ځان کې په خپل پیدا کی، د الله په بندګۍ کې اوسېدل، د الله رب العالمین ته ځان نږدې کول، د خپل وخت الله لور کول،
د خپل بدن د الله په طاعت او بندګۍ کې لګول او صرف کول دي ته صبر وایي. صبر هغه بندگی ده د الله رب العالمین هغه عبادت ته چې یوسف علیه السلام د کوی نه راوچت کو. صبر هغه بندگی وا چې یوسف علیه السلام د جیل نه را بهر کو. صبر هغه بندگی وا چې یوسف علیه السلام په پردي ملک او وطن کې بادشاہ جوړ کړ. یوسف علیه السلام کې صبر پیدا شو. صبر د الله د طرفه په امتحانات راغلل. د پیغمبرانو ټولو کې صبري اعلی صبر اوچت صبر. صبر انسان ته هغه خیرونه ورکوي چې د انسان تمه امید بتلای. فلاح کامیابی د دنیا او د آخرت غټي کامیابی نه. زمونږ استاد شو ذهن کې دادي چې د انسان کوری او مالی بچی او یو گاڑی ورسره او کاروبار رواني وي کامیاب انسان دی رسیدل انسان دی. دغه انسان کله الله په بندګۍ کې استعمالېدلو خو بیا امید شته چې کامیاب شي. او کله مال حال اولاد دکان گاڑی سره د الله په بندګۍ کې نه استعمالېدلو نافرمان انسانو د دې هر څه باوجود دغه انسان تباہ او تاوانی دی. کامیابی فلاح د دنیا او د آخرت کامیابی الله په صبر باندې ورکړي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان والو اصبروا وصابروا ورابطوا. اے د ایمان والو صبر ځان کې پیدا کړئ. اصبروا صبر ځان کې په خپل پیدا کړئ. وصابروا دشمن د خپل صبر ورښکارا کړئ. الله فرمای وصابروا د دشمن سره په صبر کې مقابله وکړي. فإن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. تاسو دشمن نه هم وینوزي خو تاسو به د دشمن مقابله کې د ځان نډیر وینه وباسي. تاسو دشمن هم د کفر او د اور د پاره خپل سر چې د شیندي. تاسو به د صبر دومره کوي د الله د رضا او د جنت د پاره چې تاسو صبر د کافرانو نزیتی. وصابرو د دشمن مقابله په صبر باندې وکي. اغم تکلیف تیری اغم بچی چې د یتیمانان کوي اغم خزه کونډي اغه هم خپل مال د ور د باطل د شیطان د پاره لګي. وصابرو تاسو خپل مالونه خپل بدنونه راوالي او د دشمن مقابله کې په صبر وکي او خپل بچی یتیمانان کوي خپل خزه کونډه کوي خپل مالونه ولګوي او خپل بدنونه زخمیان کوي او ځانونه شهیدان کوي. وصابرو د کافرانو مقابله په صبر باندې وکي. ورابطو الله فرمای د دشمن تزه په ځای باندې ترصد وکي. خپل سرحدات خپل بونډرین وساتئ چې دشمن په تاسو باندې را نشي. لعلکم تفلحون. صبر نو ورسته به الله رب العالمین په دنیا او آخرت کې تاسو له کامیابی درکړي. صبر اجر الله رب العالمین سو چند ورکړي. الله فرمایي اولئک الذین یؤتون اجرهم. الله فرمای دغه خلکو ته به اجر ورکوم مرتين دوکرته ډبل اجرونه ولی بما صبروا زکه چې دوی کې صبر پیدا شوی. د صبر د وجه الله اجرونه دو چند ورکوي. وانما يوفى الصابرون اجرهم. الله فرمای يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. به حساب اجر الله صابرین او تور کوي. د هر چا سره ثواب او اجر د په حساب باندې دی خو د صبر والا سره اجر او ثواب به حساب دی. صبر باندې الله رب العالمین ملګرتوب معیت حاصلېږي. ان الله مع الصابرین. الله د صبرناک سره مرګره شي شامل شي ور سره. د الله مدد د الله نصرت د الله رب العالمین تایید او حمایت او حفاظت دا هغه چا سره مرګره رواني چې چا کې صبري.
او بل دا چې صبر باندې الله رب العالمین درې نعمتونه ورکړي. الله فرمایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمة. الله رب العالمين صبرناكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. پتاسو باندې به امتحانات راځي، تکلیفونه به در باندې راځي، خامخا به در باندې راځي. زمونږ او ستاسو د مؤمنانو یا د عامو مسلمانانو د دماغ او ذهن داسې جوړ شوي دي چې چا باندې تکلیفونه را رواني، په چا باندې امتحانات را رواني، په چا سره مال نه، د چا رزق کمزوري، د چا په بدن باندې بیماری نه را رواني. د خلکو عام ذهن دا دی چې دا انسان به ډېر لوی ګناهګار یا په دې انسان باندې د الله عذابونه شروع شوي دي یا به دا انسان الله ته ناخوښه. نا ولنبلونکم، الله فرمایي امتحانات په مؤمنانو باندې لازما او خامخا به راځي. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله فرمای خلق ګمان کوي چې من کلمه ویلا لفظ د آمنا ویلې ځان ته مسلمان ویلې دي وهم لا يفتنون، او په دوی باندې به ولې امتحانات ازمایښتونه د الله د طرفه د انسانانو د طرفه په بدنونو کې په مالونو کې دا تکلیفونه په دوی باندې ولې ناراضي. که تاسو دا ګمان کوئ چې به تکلیفه به ایمان کامل شي، دا غلط دی. ولقد فتن الذين من قبلهم، مخکنو پیغمبرانو باندې تکلیفونه راغلي. الله رب العالمین فرمایي چې چا صبر وکړو اولئک علیهم صلوات. الله رب العالمین وی آفرین او شابس د الله شاباسه د سي انسانانو ته ده، ورحمت د الله رحمت صبرناکو ته ده، واولئک هم المهتدون، او همدغه کسان د هدایت والا دي. امام شافعی رحمه الله فرمایي و اذا الله په کور کې طواف میکولو، زمانه مخ کې یو بل کس لګیا دی طواف کوي، او داسې معلومیږي چې اعراب د باندو یا د لری کلو اوسیدونکو انسانو طواف کولو. په طواف کې هغه وایي چې یا الله دعای کوله په دې طواف کې، و یا الله تب زمانہ راضی که نبی راضی، یا الله تب زمانہ خوشحاله که نبی خوشحاله، هل انت راض عني، یا الله تب زمانہ راضی خوشحاله که نه خوشحاله. امام شافعی رحمه الله ورتوي یا هذا اے انسانا هل انت راض عن الله، آیت د الله نه خوشاله یې کنه خوشاله. و سړی دا تمخ را واړو چې څوک وي، ما ورته ویل چې الشافعي زه امام شافعي ما ته چې الله ته وی چې الله ته زمانه راضي کنه وي راضي، تا نه زه تاسو کوم چې ته د خپل رب نه راضي او که خوشاله کنه خوشاله. هغه راته نه څنګه خبره دی راته وکړه، زه خو د الله د رضا پسې راوتلې ما، زه خو الله خوشاله ما. و هغه راته ویل چې دا سینه ده، هغه دا اذا كان سرورك بالنقمه كسرورك بالنعمه، کله چې تا باندې تکلیف راغی او ته په داسې خوشاله شولې لکه په نعمت چې خوشالېږي، نو پوه شې چې رب العالمین ستانه رضا دی، ځکه ته د رب نه راضي شولې. او کم انسان چې د الله په فیصلو باندې رضایي، په عذابونو په تکلیفونو په امتحاناتو په سختیو باندې خوشاله، هم دغه انسان نه رب العالمین رضا دی. یعنی د الله د خوشالۍ نه مخکې د الله د طرفه چې ته څه حالات را روان دي په دې باندې داسې خوشاله شه لکه په نعمت باندې چې خوشالېږي، رب العالمین بدن رضا شي. صبر هغه نعمت ته چې
کله مؤمنان جنت ته داخل شي ملائک پوته سلام اچي سلامونه و ملائک هغه چاته کوي چې چا صبر کړی دی سلام علیکم بما صبرتم اے جنتیانو په تاسو دې سلام وي ځکه تاسو صبر په دنیا کې کړو الله رب العالمین د صبر لپاره میدانونه پیدا کړی دي صبر په کم ځای کې پکار دی په څنګه احوالو کې پکار دی په کومه طریقه باندې صبر پکار دی د انسان د ژوندۍ دا ټوله د تکلیف نه جوړه ده لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان په مشقت کې پیدا دی مشقت خواري به کوي تکلیف وي په امتحان به په د الله د طرفه په د باندې نیول راځي گرفت راځي د دې د وجنه د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان العبد اذا سبقت له من الله منزله کله چې الله رب العالمین یو انسان ته یو درجه ورکړي درجه غواړي چې د انسان له یو مقام ورکوما یو درجه ولا ورکوما یو لوی شان او مرتبه ولا ورکوم فلم يبلغها بعمل خدای انسان دغه درجه ته په عمل نشي رسیدلې په مانځ نشي رسیدلې په روزه نیولو نشي ور رسیدلې په مال لګولو باندې نشي ور رسیدلې ابتلاه الله الله په دې انسان امتحانات راوني تکلیفونه پیرا شروع شي فی جسده او ماله او ولده یا به الله د بدن تکلیف راولي نه جوړ شي بیمار شي دا د بدن تکلیف په باندې شروع شي د الله د رسول سره یو کس ناستو یو بل کس د حما د تبه تذکره وکړه هغه وایي چې دا تبه څنګه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي تبه نه پیژنې وای نه ما باندې کله تبه نه راغلي وای د سر درد نه پیژنې وای دا را باندې کله نه راغلي وای د خېټې درد نه پیژنې وای دا را باندې کله نه راغلي د الله رسول ورته وایي چې ته پاسېګه زمنګ د خوانه اسنه چې د الله عذاب پتا نازل شي او موږ در سره په عذاب کې اختل شي ډیر انسانان چې څوک دا جوړ شي وای زکه خیری الله راونی ولو او زکه خیری دا دی او دا په ډیر غټ ګناګاری مصیبت کې هغه مصیبت هغه بیماری چې کله په ما او تا باندې راغله او العیاذ بالله په دغه بیماری کې انسان د الله نه نورم لری شو وړاندې شنه فرمانه شو پوه شو چې دا بیماری نه و دا عذاب د الله د طرفه او کومه بیماری چې په تا باندې راغله او ته الله ته ور وړاندې کړلې الله ته ور نږدې شولې ذکر او استغفار در کې پیدا شو دعا در کې پیدا شو نور بندگی در کې پیدا شو دا د الله د طرفه یو انعام دی چې تا ته ملو شو نبی علیہ السلام فرمایي یو مرتبه الله رب العالمین او انسان ته ورکي په عمل نشي ور رسیدلې الله په بدني تکلیف راولي او ماله کله په مالی تکلیف راشي هیڅ ور سره نه کس ور سره اغین د لاس لاړ شي شپه ورځ منډه وای په لاس باندې سن ورزي او یای دا ژوند د سلن تنګي رزق محدودي خلق په نعمتونو کې اوسېږي د ته هیڅ هم نه ملاويږي سپور او ته ملاويږي هغه مو ته نه ملاويږي یو وخت وړلې بل وخت نه هر ګرځي داسې ژوند په باندې راشي دا الله د طرفه یو نعمت ته الله دغه انسان ته یو مرتبه ورکړي یو درجه ولا ورکړي عذاب نه دی په نبی علیہ السلام فرمای او ولده یاتی الله بچي واخلي یو حدیث کې راځي وای چې کله د انسان بچي وفات شي ماشوم او فحمد الله واسترجع چې څنګه د بچي وفات شي او دا وای الحمدلله او بیا وای انا لله وانا الیه راجعون دا کلمات وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا حدیث یو صحابي فرمایي وای ما په یو قبر کې مړی دفن کولو
بل صحابي راته आवाज وکړ چې بهر راوي استلم د قبر نه دا حدیث راته ولستلو وای تا ته پته شته چې الله رسول داسې فرمایلی دي چې کله د یو انسان ماشوم بچي وفات شي او دا پاغي باندې حمد الله وای دا الله حمد الحمدلله دا زکه وای چې الله دا یو بچی دی را نواغست تا هماله ډیر را کړی دي زما بدن امروغ دی بیبي مې ژوندۍ ده نور نعمتونه مشته دي الحمدلله چې دا یو مصیبت راغی نور را باندې نه دی راغلی واسترجع او انا لله وای ملائک الله لا ورشي الله رب العالمین د علم باوجود ته تپوس کوي اے ملائکو قبضتم ثمرة فؤاده تاسو زما د بندا د زړه می وچ د قبض کړل وام غستله زما د زړه بندا د زړه ټوټه تاسو قطع کړل پریم کړل هغه وی او یا الله ستاسو بندا یو بچي منګ واغست وای زما بندا سو ویلې وی یا الله حمدک واسترجع هغه بندا ست حمد ویلې او انا لله ویلا الله رب العالمین ورتوي زما د بنده د پاره یو کور په جنت کې جوړ کړي وسموه بیت الحمد او دغه کور له نوم ور کړي چې دا د هغه چا مانای ده د هغه چا بنگله ده چې د الله حمد په مصیبت کې وای او د بهر نه پیولي کوي چې دا د هغه چا کور دی چې په غم کې الحمدلله وای نبی علیہ السلام فرمای الله رب العالمین یو بنده ته درجه ورکړي مصیبت پیراولی تکلیف پیراولی وثم صبر به پدې کې صبر وکي نو الله رب العالمین په دغه صبر باندې دا درجه د تور کی دا مقام الله رب العالمین دې انسان ته ور نصیب یو بل روایت کې جابر ابن عبد الله رضی الله عنه هغه فرمایي د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام یو زنانه و ام السائب یا ام المسیب په نامه باندې دا یو زنانه و د الله رسول دینه خبر شدا نه جوړه او تاسو لورغه هغه زنانه داسې خوځیدل په انسان باندې چې کله تبای دا بدن لړزيږي ټول بدن خوځيږي نبی علیہ السلام ورته وای چې دا ولې دا بدن دی خوځيږي هغه ورته وای قالت الحمى لا بارك الله فيها ازنانه وای اذا الله رسول تبر باندې راغلی دا الله دې په دې تبه کې برکت نه چي تبه ته خیری وکړي الله دې دا تبه ورکه کی د تبه د لاسه دا بدن خوځيږي نبی عليه الصلاه والسلام ورته وای لا تسب الحمى اے زنانه تبه ته کنزلي مکوا دا تبه د الله د طرف راغلی ده فانها تذهب خطايا ابن ادم د انسان دا ګناهونه داسې ختمي دا تبه چې په انسان راشي کما يذهب الكير خبث الحديد لك سرنګ چې بنای لکه مخکې چې به وسپنو تواله او پاغي باندې به زنګ لري کولو یا رګمال چې څنګه په وسپنه باندې اوهل شي او زنګ په صفا شي د مؤمن د ګناهونو د تبي سره داسې صفا شي او ختم شي نبی علیہ السلام فرمای مثل المؤمن کمثل الزرع د مؤمن مثال تیغ د تیغ هغه تیغ چې کوم ځای باندې سیلاب راشي او دا غین ورسته یو تیغ راوخیږي دا ډیر کمزوري لا تزال الرياح هواګانی په دې باندې همیشه د پاره چلیږي همیشه د پاره هواګانی اړای راړی مؤمن باندې به تکلیفونه راځي اړای راړی به نری بچی نه جوړ دی بل ورځ دا نه جوړ دی بل ورځ سره مال نشته دی بل ورځ د الله د طرفه مال کې تاوان پیدا شه بل ورځ ظالمانو د ظلم د لاندې ګیر دی بل ورځ چاوله بیزتی وکړه قسمه د تکلیفونه په در رواني لکه د هواګانو په شانتي د انسان اړای راړی مؤمن دغه شانتي مثال لري په دا باندې به تکلیفونه را شروع وي دا به نه وزګاریږي د مؤمن بدن به غوخونه نشي نن یو تکلیف دی چې دا تلری شي یو سورې پس په بل امتحان شروع شي هغه لا ختم شوی نه بل پیرا شروع شي ومثل المنافق
او منافق کمثل شجرتن هغه ونه ده منافق هغه بوټی دی هغه د سنوبر د پانس ونه ده چې دی باندې هواګانې راځي دا نشي خوځولې خو یو ورځ په دی باندې هوا راشي استحسده د پیخ او د بالکل د جرل نه راوباسي منافق باندې تکلیفونه ناراضي نه جوړه کیږي بیماری نه یې نور مرګونی حالات تکلیفونه پریشانی مالی لحاظ دا په د باندې ناراضي نبی علیہ السلام فرمایي وای د قیامت په ورځ به هغه خلک چې اهل العافیه دي په دنیا کې تکلیفونه نه دي لیدلي نه بیماری لیدلې ده نه د بچو غم لیدلې ده نه د چا د ظلم د لاندې کله راغلي دي نه په دین اسلام باندې چا د کلی نه کله شړلې دي نه د اسلام او د دین د وجه نه کله د چا کنځلې اورېدلې دي نه د ایمان د وجه نه چا وهلې دي ټکولې دي داسې خلک چې روغ آرام او د خوشحالۍ د راحت د عافیت زندگی تیر کړې ده وای چې کله الله رب العالمین تکلیفونه والا مؤمنانو ته هغه مؤمنان چې د ایمان د وجه نه خلق ورونو ته غرزولې دي هغه مؤمنان چې د ایمان د وجه نه په خلکو لاسونه اوچت کړی دی او وهلي وي هغه مؤمنان چې د ایمان د وجه نه خلکو بند کړی دی او قید کړی دي هغه مؤمنان چې د ایمان د وجه نه خلکو سره بایکاټ کړی دی دا تکلیفونه لیدلې دي د الله د رضا لپاره په چی وجلې شوی دي د بدن ته تکلیفونه ور رسیدلې دي د خلکو له الله رب العالمین دومره اجرونه ورکی هغه خلک چې خوشاله نه لیدلې دي غم او درد او مصیبت او خفګان نه دی لیدلې هغه به وی یا الله ارمان دی چې موږ دنیا ته لاړ شو او په دې دنیا کې دا خلک زمونږ د غوخه په لکینچانو باندې رانه کټ کی موږ به په صبر وکړو یا الله ته دې صبر ناکو ته څومره اجرونه او څومره مرتبه ورکړلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الصبر ضیاء صبر دا یو رڼا ده رڼا ډیرو انسانانو کې صبر نه نبی علیہ السلام فرمای کم بندا الله رب العالمین چې په دای امتحان راولي دا امتحان چې دا سترګې ته واخلي نظر دیوالی نظر رون شي پسترګو حبیبتیه حدیث کې راځي دا دو محبوب ګرانی مزیدار سترګې ته الله واغستلې فصبر واحتسب او صبر وکاو دا الله نه پکې اجر وغوښتلو چې الله تارا نه واغستلې دا څومره غټ غم دی څومره لوی مصیبت دی چې د انسان نه الله سترګې واخلي او دا په صبر وکي الله فرمایي د دې جزاء او بدله صرف او صرف جنت دی یو زنانه رااله وای اې دا الله رسوله او ابن عباس رضی الله عنه پر روایت کې راځي خپل شاګرد ته وای راځه داسې زنانه ته درخیم چې هغه جنتی زنانه ده راشه چې پسترګو باندې په دنیا کې وګورو المرأة السوداء وای هغه توره خزه ګوري د بدن نه چې توره ده دا جنتی زنانه ده وای هغه ته وای دا څنګه وای دا د الله رسول تراغله او وی ویلې اے دا الله رسول انی اتسرع اے دا الله رسول ما باندې بهوشی راځي میرګی را باندې راځي چپرا باندې راځي دا چپا او دا میرګی او دا مصیبت چې په ما راشي زرا پریوزم واتکشفو او زما د بدن نه جامې مو غورځيږي بدن مخکار شي حیا مخکار کیږي فتح الله دا الله نه دعا وغواړه چې الله ما ته شفا راکړي او د دې مرض نه مخلاصي نبی علیہ السلام ورته وای کستا خوخی زبر د الله نه دعا وغواړم بیا به در باندې دا تکلیف نه راځي خو بل خبره مو اوره
کدا د خوخه دا تکلیف برازي در باندې او تب په صبر کې ولکل جنہ الله تعالی جنت ته په عوض کې درکې. هغه زنانه وایي د الله رسوله تکلیف او مصیبت او دارا ورزیدل می قبول دي او چې الله جنت راکې. خو د الله رسوله یو خبره ده چې هغه زما د برداشت نه بهر ده. زه چې را پریوزم بدن مخکاره کیږي، حیا او ستر مخکاره کیږي، دا نشم برداشت کولی. نبی علیہ السلام ورته وایي زما دعا وکم الله بستا بدن نخکاره کوي، دا مصیبت به پتا راځي الله بدل جنت درکې. هغه زنانه وایي بالکل می جنت قبول دی او دا مصیبت او دا تکلیف تی په ما باندې پاتې. کله چې موږ او تاسو باندې غم راغی، مصیبت راغی، په دې کې صبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقبره باندې تیریږي، یو زنانه ناسته د جاړي قبر ته. نبی علیہ السلام ورته وایي اے د الله وینځي اتق الله واصبري، د الله نه ویریږه او صبر کوه. دا جړاګانی او دا چغې پرېږده، بس ته راپاسېږه د دې قبر نه. هغه ورته وایي ځه خپل کار کوه، زما غوندې مصیبت لا تا ته نه دی در رسېدلی. خو دې زنانه ونه پېژنده چې دا څوک دی، مخې ورته روان اړولو، ویې ویلې چې په تا لا نه ده راغلې، ځکه ماته وایي چې صبر کوه. ډېر انسانان وایي ته ته څه خبرې، په ما راغلې ده، په ما باندې دا مصیبت دی. نبی علیہ السلام ته روان شه، چا ورته ویلې چې ای زنانه دا خو د الله رسول چې تا ته دا आवाज وکړه چې صبر کوه. هغه راله وایي د الله د رسول کور ته راورسېدلم، خو د الله د رسول د کور په خوا کې څوکیداران ګارد نو چې صبر وکړه ټیم والا او ملاقات ولیکا او منسټر صاحب او صاحب چې نه په پلانکې ورځ به ملاقات کوي. دا خبرې نه وي، ډایرکټ د الله رسول ته ورسېدلم. وای ما ورته ویل ای د الله رسوله ما ونه پېژندلې، زما د خولې نه چې دا کومه خبره راوتلې ده. نبی علیہ السلام ورته وایي دا هېڅ خبره نه ده، خو الصبر عند الصدمة الاولى. ای زنانه هغه صبر باندې الله اجر ورکوي چې مصیبت په اول وخت کې وکړی شي. اول چې څنګه مصیبت راغی، علی رضی الله عنه فرمایي هغه وایي قمقل انسان هم صبر کوي او خيار انسان هم صبر کوي. او خيار انسان په اول ورځ په اول وخت چې څنګه مصیبت راغی، ان لله و انا الیه راجعون، الحمدلله او منزته متوجی شي، دام صبر کوي. او یو قمقل انسان بے وقوف انسان هغه هم صبر کوي، خو میاش لس ورځې پس به وایي صبر کوي. دته په الله اجر ورکي او هغه ته پاغي باندې اسم نه ملاويږي. هغه انسانان نبی علیہ السلام لعن الله الخالق، هغه زنانه چې په مصیبت کې سر نه وخته وباسي، همدغه شانتي هغه زنانه چې د غم په وخت کې گریوان شو کوي یا مخته کوي، دا انسانانو باندې نبی علیہ السلام لعنت کړی دی. دا د صبر نه خلاف روان دي. مصیبتونه د په انسانانو باندې راځي، د مصیبتونو ډیر میدانونه وي. هغه میدان چې د الله د طرفه په دې باندې صبر پکار دی، هغه میدان چې د انسانانو د طرفه تکلیفونه وي، او خاص کر سخت میدان هغه دی د مصیبتونو د پاره چې کله یو انسان د الله نه یریږي، د الله بنده دی او دین او اسلام بیانې خلکو ته، او په د باندې تکلیفونه را شروع شي د خلکو د طرفه، د عوامو د طرفه، د مشرانو د طرفه، د علاقې د طرفه. دا سخت میدانونه دي. پدې کې د ایمان امتحاني. الله رب العالمین فرمایي مستهم البأساء والضراء، مخکنو پیغمبرانو ته تکلیفونه رسیدلیو، داسې تکلیفونه وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. پدې پیغمبرانو به داسې تکلیفونه راغلل چې आवाज به کو د ناامیدۍ درجه ته به ورسېدل چې الله ستا هغه مدد په کله راځي. موږ باندې خو ډېر تکلیفونه راغلي دي. اشد البلايا على الانبياء ثم الامثل فالامثل. سخت تکلیفونه په پیغمبرانو راځي، او بیا چې پیغمبرانو ته څوک په عملونو کې او په درجاتو کې څوک ډیر ورنږدې په هغوی باندې برازي. ابراهیم علیہ السلام د الله د پاره ورته وغورځېده. یوسف علیہ السلام 40 کاله، بل روایت کې راځي 80 کاله د الله د پاره تیر کړل په جیل کې. محمد رسول الله د الله د پاره د مکې نه وشړلې شو. شعب ابن ابي طالب کې 3 کاله قید تیر کړ د الله د پاره بند شو. او صبر
صبر دا ټول تکلیفونه په مؤمن راځي. واعلم ان النصر مع الصبر، دا الله مدد د صبر سره یو اثر کې راځي. الله فرمایي لانصرنک یا مظلوم ولو بعد حين، اے مظلوم زماري په خپل ذات قسمی خامخا به تا سره مدد کیږي اگر چې کله پکې وخت ولګي. دا څنګه ده چې تا په یو ځای کې دینی مسله بیان کړله، یو حق دې بیان ک او چاونه منلو ته وی چې الله دا پزما کنه نه باسه او په دې باندې کاڼي را ووروا نه، دا الله تسپارتل پکاري، صبر پکار دی. ډیرو بیمارانو له سړی ورشي نا امیدۍ ته رسیدلی، یره بس موږ د کور نه د بیماری نه وځي، دا د نا امیدۍ خبرې دي. لا تقنطوا لا تیأسوا، نا امیدي مه کوئ، الله په دې باندې خفه کیږي. ډیر انسانانی ولګي په یره بس وې کار کسب مخه نه راکې، د سیده نا امیدۍ د الله نه د خفقان په شکل کې وای. پکټ باندې پروتي، بستر کې پروتي، په هسپتال کې پروتي. صبر وکړه، دغه د صبر وخت دی. دا الله پتا باندې راوسته دی دا مصیبت، په دې کې ستاسو لپاره اجر دی. هغه درجه چې په منځ باندې، په حج باندې، په جهاد باندې، په مال لګولو ته نشو حاصلولې، الله په دې تبا کې، په دې اپریشن کې او په دې دردونو کې تاسو درکې. خو چې په اوله مرحله کې صبر وشي، دا سینې چې اول جزې پزې او ګریوان وشو کولې شي، وختو وستلې شي او رسته به وي صبر مې. دا سي صبر سپین کوي، دا زناورم کوي، گزار په کوا پوش په ورواچ واغه صبر کوي، مجبور دي اسیم کوي او کني کوي صبر دا پیدا نه کوي. الله رب العالمین تکلیفونه ایوب علیه السلام مشهور پیغمبر او مشهور واقعه ده، هغه باندې الله رب العالمین څومره تکلیفونه راوستل. الله رب العالمین ایوب علیه السلام ته مال ورکړیو، بچي ولا ورکړیو، داسې مالونه چې شپه ورځ به دغه په دروازه کې خلک ولاړو او د الله د رضا لپاره به شیندل او تقسیمول به. داسې نعمتونه الله رب العالمین ورکړو. خو الله رب العالمین په امتحان راوست چې څومره بنده الله ته نږدې، الله یې راګړکې مګي سم زور ولا ورکې. د دې پیغمبرانو د ژوند انسانان موږ او تاسو وګورو، ټول تکلیفونه په غوی راغلي دي، لوی لوی تکلیفونه. داسې تکلیفونه د انسان حیران شي. د ابراهیم علیه السلام د الله د پاره ورته غرزيږي او صبر کوي، ولال دې صبر کوي. خدا غته ورته ونیسه. ایوب علیہ السلام باندې الله رب العالمین د الله د طرفه تقدیری په دې باندې برزای د مؤمن بچي او پات اکسیډن وش، بیماری راغله، صبر وکا، جزې فزې زیارتونو ته منډه. موږ باندې چې بیماری راشي د سپیشلیست نمبر، د پلانکی سرجن نمبر، د پلانکی ډاکټر نمبر، اول دا منډه چې کار نه کیږي، رسته به صبر کو. اول تکلیف کې صبر وکا، رسته دوايي وکا، علاج وکا، دعاګانې اول د الله نه وغواړه، الله ته متوجه شه. ډیر خلک په مصیبت کې د ایمان نخلاص، بچي ورکش ګرځي نجومیانو پسې، پالګرو پسې. نبی علیہ السلام فرمایي من اتا عرافا، څوک چې پالګر تا ورکی چې پیدا کوي، شیشه کې ګوري، نوک کې ګوري، دا دروغ جنان دي، دا د الله او د رسول نه باغیان خلق دي. څوک چې دی له ورغه او تشو ته ودرېدل سلوي خرزي منځ نه قبليږي، او کله هغه خبره اومنل چې او پلانکی د نغلا کړي دا او ستا خپلوان دی او نوک کې وخوده، فقط کفر بما انزل على محمد رسول الله باندې چې کوم اسلام راغله دی، دغه اسلام باندې دا انسان کافر شي. چا باندې تکلیف راشي، بیماری نه حقیقي وچاره باندې سکړی دي، کوړې منتري را باندې شوی دي، زی په تعویزګرو باندې، په نجومیانو پسې، په پالګرو پسې. هغه متوي شي او زبدل کتاب وګورم، نو سباله ول کتاب وګوري، یره دا بس پلان کې استا سو خپلوان دي او دادي مسلمانان جنگي د ظالمان لګي دي او د توري چرګې د پاره او د سپینې چرګې د پاره. څومره مسلمانان مصیبتونو کې مبتلا کړل او څومره مسلمانان د ایمان نخلاص کړل دي خلک.
مصیبت کې الله ته متوجه شه. هیڅ چام در باندې سن دي کړي، بیماری دا الله در باندې راوسته ده او درجه نه درکې، ګناهونه د ناراضي په دی باندې. حتی الشوکتو پخپک دی یو ازغه قدر لاړ ازغه په دې ته لهم الله اجر درکې. ایوب علیه السلام نا جوړه شنا جوړه الله رب العالمین تی مال حال واغست. ډیر بچیو، بعضی تاریخی روایتو کې راځي چې الله رب العالمین تی دا بچی په یو ځل واغستل. یو کور کې ناس تو کور پر وته ټول بچی مړ شول. مال حال په مالونو فصلونو باندې ورونه ولګیدل، ارڅ ختم شو. خبره دې تر ورسېدل چې ایوب علیه السلام په بدن باندې نه جوړش، ډیر نه جوړش. دا ټول بدن خو کېدلو، درد کو ټول بدن بیمار شه، صرف زړه او جبه دا روغه پاتې. دا الله ذکر به کولو په دې حالت کې هم الله ته متوجه او شیطان په دغه ورځ باندې سخت خپو چې کله ایوب علیه السلام پروت ته او دا الله ذکر کوي. هغه ډیر پریشان او چې هغه ویل چې دا انسان په دې وخت کې د الله نه واوړي او ناشکری به وکي او جزي فزي به وکي او د الله نه بخپاو مرور شي. دا خدای الله ذکر. دا درو بعضی خلک کوئی چې بدن کې چینجی شي، چینجی نه و بدن کې، دا جوړ او بدن باندې تکلیف راغی، خوار شه، په بدن باندې کمزور شي. دا ټول امتحانات زمونږ استادونه یو بچي الله والی یو بچي څومره خفای ددنه زلمی غټ غټ زامن بعضی روایتونو کې راځي شپږ زامنیو دا ته الله رب العالمین په یو ځل باندې واغستل، په یو ځل باندې. دا څومره غم دی، دا څومره درد دی، په یو ځل ته ټول واغستل. دا مصیبت په ایوب علیه السلام مال لرش. خبره دی لراغله چې خپلوان چې کله در باندې مصیبت راغی به دنا خلکم تختی، خپلوان باندې پریدي، خلکم تلاړل، یاران دوستان دا ټول لاړل، ختم شو، یوازې پاتې شو. تر دې پورې چې خلکو تراجم شو، ویلې چې اتلس کاله د بیماری وشلو، ای سړی باندې الله عذاب شروع کړی دی. راځي چې ورشو د کلی خلکو ویلې چې دا عذاب زمونږ د دې کلی نه لري کو د کورې وشړی. ایوب علیہ السلام لورله وتوي چې تا باندې خدا الله عذاب دی، تا مس ګناه کړی، کومه نافرمانی به کړی، زوزه زمونږ د کلی نه، زمونږ د کلی د ټول سپیره کړی دی. تخپل کور نه بهر لاړ، یو صحرا ته لاړ، خپل بیبي ولا یو سفر جوړ کو د سانګو د بوټو نه، دا یو بیبي وسره پاتې ده او هغه داسې خدمت کوي، داسې خدمت چې مثال نه پیدا کی. ابن کثیر البدایه والنهایه کې وای یو عریش ولا جوړ کو، یو سفر ولا جوړ کو چې زناوري ونه خوري، کمزور دی، ځان نشي بچ کولای، داسې کمزور دی، داسې بیماران. کله سړی د هسپتال ته لاړ شي عبرت ته پاره وګوري چې دا بیماران پراته دي، دا نه جوړه خلک، لس کاله خلک په کورونو کې پراته دي، بدنونه کار نه کوي، اما تا نه شکر کو. ایوب علیہ السلام دغه حالت ته ورسید. بیبي بیا ګرځیدله د حوران علاقه و د شام کې، او دغه خلکو په کورونو کې به خدمت کو، کار به کو، او یو مړی رزق پیدا کول هغه به دل راوړو د بخړو. دا څومره امتحان دی. نبیان په خلکو کې پیغمبران غیرتی انسانان هم دغی، او د یو غیرتی انسان خزه او د پردي کور کې مزدوري کوي او کار کوي او هغه څه ګټیو دی لراوړي او دی خوري. دا امتحان، دا کومه درجه امتحان. د دین اورسته دا امتحان شروع دی. خو ایوب علیہ السلام جزا نه کوي، فزا نه کوي. نجومیانو تعویذګرو پالګرو پسې نه ګرځي چې چا برا باندې څه کړي. الله ته متوجه دی، ویا الله دا جبر علامه خرابوا، بدن دې ټول ختم شي چې تا په یادوم. په دغه حالت کې مو یا الله دا جبر راته پرېدا، دا ځړه راته پرېدا چې ستا فکر پکوم. دا سه امتحان الله رب العالمین پیراوس. یو دو مرګریو، یو پکې وي چې منافق به ایمان غوندو، ځوان ول راغلل
وته وای حال راته وایا ایوب پټه ودی څه ګناه کړی ځان خو خسړ ښکارا کې تا ما څه ګناه کړی ځکه در باندې دا مصیبت راغله د دې نه ورسته هغه یا الله اوس را باندې خلق پیتبار شول خلق د ایمان نخلاصيږي زما د وجه بیبي تلوا رزق نه پیدا کېدلو سزنانه وی د خپل کوسین لګ غوندې وخته راکټ کړل او دای خرج کړل او پاغه باندې رزق پیدا دوی مورز باندې وای به لګ غوندې وخته کټ کړل او خرج کړل ایوب علی السلام له په رزق راوړ هغه چې ول سر وکړه چې دا ولی وای تعالی به په رزق راوړو وای الله بس نور وس مې روغ کا وسره له شفا راکا زما غیرت نه مانی دا خبري چې زما بیبي د سر وخته زما د رزق د پاره خرسي الله رب العالمین ورتوي د خپل په ځمکه باندې هوا اور کوذ برجلکا خپل چې په ځمکه هوا هذا مغتسل وشراب التوبره او فټ کېدل او بره وته مزیدار بهترین خوږی او و دې کې غسل وکړه چې غسل وکړه بدن روغ جوړ خسته انسان ته جوړ شو الله رب العالمین قران کریم کې فرمایي چې د تمنګ اهل او مال هر څه واپس ورکړه په یو کور کې هغه ځکه ولاړو الله رب العالمین په د سرو زرو ملخانو باران وکړه اوریدل په وای دا وته د صادر خور ک بخاری کې دا روایت راځي صادر یو تواچو غیر راټولول د سرو زرو پتنګان او د ملخان راټولول پکې الله ورته ویل چې اے ایوبا بس نه دی هغه ورته وی الله ستاسو رحم نه بس کېدل نه راو ورو چې زه راټول کوم خدا سو اتلس کال صبر اتلس کاله بیماران بمی زخمیان بمی شهیدانم کیږي امت کې قسمه تکلیفونه په خلکو باندې راځي موږ مسلمانانو د اسلام د پاره پیدا شوي دا تکلیفونه ته مؤمن خاص کر د الله د طرفه چې راشي غم راغې مړې وشو او بیماری راغله په دې باندې صبر پکار دی ډیر انسانان په دې وخت کې وخويږي او د ایمان نخلاش جزې پزې شروع کی یا په پاړګو نجوميانو پسې پاړوګرو پسې ګرځي دغه وخت کې د ایمان نخلاش صبر پکار دی صبر بهترین وسله ده هغه وسله ده چې مؤمن ته شکست نه بچ کی دا وسله کله شکست نه کوي چې دا چاله الله ور او خاص کر د دعوت په میدان کې د الله تر طرفه چې کله د دین د پاره قرباني راغله لکه یوسف علی السلام ان شاء الله بل هفته کې داغه واقع به بیان کوي یوسف علی السلام الله دې عمل توفیق راکړي